نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش او د ولادت میاشت ربیع الاول وی دې کې د دواړو جهان مبارک سردار دنیا ته تشریف راوړل. په دې کې نبی علیہ السلام مدینه شریفه ته هجرت کړې ده، ولته رسیدلې. په دې کې په پیغمبر علیہ السلام مبارک وحی نازله شوې ده. حدیث کې راځي فيه ولدت، او دا د ګل ورځ وه چې رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړه، د ګل ورځ وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا د راتلو نه مخکې بعضې داسې نښې ښکاره شوې وې، بعضې آثارو چې د هغې نه معلومات دا کېدل چې د آخر زمانې پیغمبر خاتم النبیین آخر الانبیاء دنیا ته تشریف راوړو والا دی. نجومیانو دا خبرونه ورکړي وو. د هغې خپل د نجوم یو علم دی، خپل څه ګماني غوندې دی، څه یقیني خبره نه ده، خو حساب کتاب دی. د حساب کتاب کله ټیکو خیږي کله غلط. کاهنانو خبرونه ورکړي وو. د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو هغې خبرونه ورکړي وو، او بعضې داسې نښې وې چې هغه په پخوانو کتابونو کې وې د حضور پاک متعلق. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي، د بخاري حدیث دی چې په پخوانو کتابونو کې زما صفت دا و چې دی به کفر ختمی، په ده به الله د کفر او د شرک خاتمه راولي. دی به بشیر وي، خلکو له به زیری ورکوي د جنت. دی به نذیر وي، دی به خلک د الله د عذابونو نه یری. او دی به حرز للامیین، د عربو د پاره امانګاه او پناګاه وی. داسې نور صفتونه دي، درته بیا ویم انشاءالله. خو په دې صفتونو کې دا صفت مو چې دی به په مکه کې پیدا کیږي، اشاره وه. دی به مدینې ته هجرت کوي، دا یو اشاره وه. د ده د شا د دواړو اولو په منځ کې به یو مهر نبوت وي. دی به صدقه قبلی خوري به نه، هدیه او ډالۍ به قبلی او خوري به. یو مشهور صحابي تیر شوی دی، حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه. څه نښې هغه ته یو عیسائی پادري ښودلی وی، او په هغې نښو هغه الله مسلمان هم که. دی په اصفهان کې پیدا شوی و. اصفهان نن سبا په ایران کې دی. او د ده خپل نوم مابه و، مابه یا مابه، دا د خپل نومو ایرانی. پلاریم ایرانی و، نیکیم ایرانی و. د اصفهان سره تعلق یې لره او مجوسیانو، نسبی مجوسیان. مجوسی هغې ته وایي چې اور ته عبادت کوي او اور ته خدای وایي. بلکې پلار یې په مجوسیت کې لوی سړی و. لوی سړی هغه مجوسی ته وایي چې هغه د دوی د عبادت خانې چې کوم ځای دوی عبادت کوي او په هغې کې اور بلیږي، اور ته عبادت کوي، آتشکده ورته وایي. د هغې نګران و، دا لوی سړی وي، د ځان وقف کړي وي. او دی به آتشکدې ته ناستي، دی به ترې نه خوځي، یا به زوی کېنی یا به نوکر کېنی، خو اختیار به د دی چې دا اور رانه مړ نه شي. هغې سره هغوی خپله طریقه جوړی چې اور به شپه ورځ بلیږي، کالو سر 12 میاشتې دا به مري نه. دا به رده نګراني وي، که په خپله یې که زوی وي که نوکر یې کار څوک یې، خو نګراني به یي. نو پلار یې د هغې آتشکدې چې کوم ځای اور بلیده د هغې مشر و. او دا سلمان وایي چې په لومبو ورځو کې زمام ډېر زیات شوق و. د پلار نیکه دین مې و، نو زمام دا دین خوښ و. او زم دې حد ته رسېدلی وم چې زه به ټوله ورځ په آتشکده کې ناست وم او ما به د اور عبادت کو. اور ته به ناست وم، او چې پلار به مې نه نو د اور نګراني به ما کوله چې کم په اصفهان کې مرکزي آتشکده وه، لوی د مجوسیانو ځای، هغې به نګراني ما کوله چې دا اور رانه مړ نه شي. وی پلار مې د دې سره زموږ زمیندارو د پټو نگرانیم کولا. نو یو ځل یې زه پټو ته لېږلی وم چې ته لاړ شه،
زنن نظم د پټو نگرانیو کا د چې پټی تتلم یا پراتلو کې نو الته د عیسایانو یو ګرجا وه دی وی په هغه زمانه کې عیسایان داسې نو لکه اوس چې دي اوس خو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وی عیاذا بالله هغه زمانه کې به عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وی او پکې دام پکې و خو لیکن دا خلک هم پکې و چې عیسی علیه السلام به د خدای بنده منه او د خدای رسول به منه نو چې پتلو او پراتلو کې زه هلته ورغلم هغوی سره مې ناسته وکړه د هغوی عبادت مې ولید نو ما وی چې دا مونږ خو په غلط دین یو اور خو مونږ ورته ناست یو مونږ کوشش کوو چې دا رانه مړ نه شي نو چې دا کم اور زه خیال ساتم کم ځای خدای کیدی شي اور خو مري الله خو نه مري اور ته خو به زه ناست یم زه حفاظت کومه نو دومره قمقل خلک چې ته د چې حفاظت کې اب ستاسې حفاظت وکړي کم اور چې ته بلی نو اب تاله څه فایده درکې او تا نه به څه ضرر ختم کړي بس وي د خپل دین نه مې نفرت پیدا شو هغې راته وی چې الله یو دی او شریک نه لري دا ټول نظام او کائنات هغه الله پیدا کړی دی او هغه الله چلی او د بندگانو د هدایت او رهنمایۍ دپاره پیغمبران را لیږي او اوس عیسی علیه السلام زمونږ پیغمبر دی وی هغه دین مې خوښ شو ماسخوتنه پورې ایثار ومه چې ماسخوتن کور ته رالم پلار رانه تپوس وکړه ما به د ده نومو یا به ولې دومره ایثار شوې ما بابا زه خو د عیسایانو عبادت خانې ته تللی وم هلته یې څه کول یاره ورننوتم چې د دې خلکو څه دین دی خو بابا د هغوی دین ما ته ښه ښکاره شو نه بچې ګورې پام کوه د پلار نیکه دین نه واو نړې ما بابا ستاسو دین غلط دی هغه دین اصلي دی هغه یو خدای یادوي تاسو خو اور ته عبادت کوئ د خیر دپاره بل خدای دی او د شر دپاره بل خدای اهرمن او یزدان تاسو خو د بوتانو عبادت کوئ اور خو یو بوت دی اور خو ستا د لاسه بلیږي نو چې ته ته خواشدې د ځان بل پاتې کړي نو چې د کم اور تا ته محتاج دی په خپل وجود کې او بلیدو کې تاله څه نشي درکولی مشرک نه قمقل انسان په مخ د ځمکه بل نشته بوت ته به ته سجده کې بوت خو تا جوړ کړی دی بوت خو تا تراشلی دی بوت خو ځان نه مچ نشي شړلی نو چې ځان نه مچ نشي شړلی نو تا له به څه خیر درکړي خلک رام رام ورته کوي ټوله دنیا په دې غم اخته ده هندوستان کې او په دې نورو ملکونو کې او د بوتانو سجدې کېږي او رام رام کوي چې دا بوتان به موږ له خیر راکوي بچي به راکوي نشي درکولی زمونږ په دې وطن کې هم بعضې خلک زیارتونو نه بچي غواړي دا زیارت څوک و انسان و نیک سړی نو د به چا نه سوال کو الله نه د ده بچي چې نه کېدل چا نه به یې غوښتل الله نه دی چې ناجوړه شو چا به جوړو الله او دی د مرض نه بچ شو قبر ته لاړه که لا نړه نو تا به څه جوړ کړي قمقل خلک یې زیارتونو لځي ولې دا نیکان بندګان دي نو چې دا نیکان په دنیا کې جمع دي دی به خیر چا نه غوښته الله نه دی به شر چا نه پناه غوښتله د الله نه نو ته ځې او څوک د زیارتونو نه بچي غواړي او څوک ته د بیمارۍ روغېدل غواړي او څوک وایي دې زیارت کې دا کمال دی او دې کې دا کمال دی نه 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 بلکل نه زیارت له عبرت له لاړ شه وګوره چې دا دومره نیک سړی د مرګ نه بچ نه شو لاړ زه به هم د مرګ نه بچ کېږم دومره نیک سړی دی اوس به په قبر کې د خپل عمل پکارېږي زما به عمل پکارېږي دا دومره بزرګ سړی خپلې بزرګۍ بچ نه که ما به خپل ایمان او خپل عمل څنګه بچ کړي عبرت باندې کېنه ورسره نیک بنده دی د خو ډېر عبادات کړي دي ورېږه داسې عبادت خو معلوم پکار دی چې زه مو کوم غوښتنې به صرف او صرف د الله پاک نه کوي د خدای قرآن وایي خیر بغیر د الله نه بل څوک نشي درکولی او شر بې د الله نه بل څوک نشي دفع کولی او د اسبابو په بنیاد کې کولی شي ته تا ته یې موبه راوړه ډاکټر له لاړ شم ما له علاج راکړي پکې ته کښېنم دا د اسبابو په درجه کې دي په دې اسبابو کې هم طاقتونه الله پیدا کړي دي ما یې بابا د اور عبادت نور نه کوو بس دا دین مې خوښ نه دی پلار وی نه ګورې کوئی پلار په ما شکی شو چې دا هلک خو عیسایت یې خوښ دی او هر کله چې دی به عیسای کېږي او دی چې ته بل خوا ونه تښتي نو زه خو د پلار زوی وم او یک تنها اکلوتا چې ورته وایي زوی وم نو په ما پلار یېرېده نو زه یې وتړلم ما ته زنځیرونه واچول جګړه شو راباندې پلار چې بیا به دې نه پرېږدم وایي ما په څه طریقه هغه ګرجې والا سره رابطه وکړه چې ستاسو مرکز کم ځای دی وی شام کې ما یې مهرباني وکړه چې ستاسو شام ته کله قافله ځي نو ما ته به خبروی چې زه ځان د دې زنځیرونو نه وباسم او زه درشم او هلته لاړ شم د حق په طلب کې
سوچ کې پریوتم د صحیح دین په طلب کې په سوچ کې پریوتم چې د خپل رب هغه رب چې یو دی هغه په څه طریقه د هغې عبادت وکړم چې هغه راضي کړم هغه خوشحاله کړم او د دې شرک او کفر نه توبهګار شم. هغې اطلاع راکړه چې په پلان کې ورځ زموږ قافله شام ته روانه ده. ما پټ په پټه ځان هغه زنځیرونه ختم کړل او زه هغه ګرجې ته لاړم او قافلې سره ووتم او شام ته ورسېدم. ځان مې بچ د حق په طلب کې د صحیح دین په طلب کې ووتم. د پلار نیازبین زوی هم امیر سه پرېښودل، د ځمکو مشر هم امې پرېښودل، مال او دولت مور پلار هر څه مې پرېښودل د حق دین په طلب کې. او همرونو چې چا کې د آخرت سوچ یو نه به هم داسې کوي چې دنیا سوچ نه هم خو وایو دنیا او دنیا او دنیا او چې یو سړی دا سوچ کوي چې دا دنیا خو د ما نه ختمېدو والا ده، دې دنیا نه خو به زه خامخا ځم، دا به د 80 کالو وي د 100 کالو وي د 200 کالو وي ختم، زه به آخرت څه کوم د آخرت ژوند بیا ختمېدو والا نه دی. د آخرت زندگی بسی د دنیا بسی او د آخرت بسی. ځکه نه یو لوی سمندر دریاب ته لاړ شه او ګوته ورښکته که او یو ساس کې تې بره راوخېجوه، دا ساس کې به څونه د دریاب په مقابله کې معمولی شی به دریاب ډېر زیات دی. د دنیا ژوند د دې ساس کې په مقابله کې معمولی شی دی. د جنت زندگی او د دوزخ کم دی خلاصېږي. او د یو بزرګ نه چا تپوس وکړه وایي دا جنت ژوند او د آخرت ژوند وایي داسې فرض کړه لکه چې دا ځمکه تر اسمانه پورې د غوښ د دانو نه ډکه شي. دا مړزان ولې چې سړی دانه ورکوي د غوښ وړه دانه باجره د دې ځمکه ټوله ډکه شوه تر اسمانه پورې د غوښ د دانو نه. یو مرغۍ پې مقرر شوه 1000 کاله پس یوه دانه اوچتئ. نو چې 1000 کاله پس یوه دانه اوچتئ دا به کله خلاصېږي؟ وایي دا د غوښ دانې به ختم شي خو د آخرت ژوند او د جنت او د دوزخ ژوند ختمېدو والا نه دی. چې سړی کامیاب شو د الله رضا حاصله کړه بس همیشه کامیابي او جنتونه او خوشحالۍ دي. د الله ملاقاتونه دي په جنت کې او هر قسم خوشحالۍ دي. او چې یو سړی تباه شو او دوزخي شو ژوند یې غرق او تباه دی. دا کارخانې او دا مال او دولت او قومیت او ټوپک و قسم په خدای که دی پکار شي. هوښیار سړی هغه دی چې لږ وخت ته نه ګوري ډېر وخت ته وګوري، لږ ژوند ته نه ګوري او ډېر ژوند ته وګوري. یو سړی چې په هوټل کې شپی څومره وخت دی په هوټل کې یا 2 ورځې یا 3 یا 4 5 هغه دې ته نه ګوري چې د هوټل ښه دی او که خراب دی او بستره ښه ده او که څنګه ده. وخت تېروي د مړه وي او 3 4 ورځې رسم ته روان یم. دقه دنیا مثال کن فی الدنیا کأنک رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه چې ته مسافر او که داسې نی او د لارې تېرېدونکی شه. مسافر خو بیا هم 2-3 ورځې یو ځای کې تېروي، داسې ژوند تېر کړه چې په لار تېرېږم بس. څه پته لګي چې موږ دنیا کې څونه زندګي ده او کله به تېځو. لیکن افسوس دا دی زما وروڼو چې موږ نن دنیا پسې نښتې یو. هر سړی په دنیا پسې نښتی دی. مال دولت نه په دې کې سوچ کوو چې زما دا مال دولت د خدای کور کې ولې ونه لګي، دا نیکانو له ورې ورنکم، په دې کې د عالمانو او طالبانو خدمت ولې ونکم، په دې کې د مدرسې او د جومات خدمت ولې ونکم، په دې کې د کونډې او مسکین او یتیم او د غریب ګاونډي حصه ولې ونکم. جمع کوه، بینک ډکوه، پلاټونه اخله، ځمکې اخله، قسم په خدای درنه ټول پاتې دی. بل آخرت ته به روانې او بیا به ګوتې مروړې داسې چې یا خدای ما خو زه ونه کړل. تا سره خو ګاونډي شته غریب هغه له ورکه کړ، تا سره خو مسکین شته، یتیم شته، کونډه شته، خور دی غریبه بی، ماما به دی غریبی، ماما زوی به دی غریبی، ترور به دی غریبی، ترور بچی به دی غریبی. ورکه نیک بخته ته ګوره چې خدای درکوي که نه. اخر له ګټه وکړه، مدرسې له ورکه. مدرسه کې د خدای دین ښودلی کېږي، قرآن او احادیث ته پیغمبر ښودلی کېږي. دا د سوچ الله له دې ورکه الله خوشحالېږي. عالمانو باندې خرچه وکړه، طالبانو باندې خرچه وکړه، په نیکانو خرچه وکړه، دولنه خرچه وکړه. هلکه دا نیک سړی دی، د له جوړ اخلم، دی به عبادت پې وکړي. دا عالم دی، دی درسونه کوي، درس کې سي 3 او 4 زر روپۍ تنخی دله ورکومه پرېږده، د ده د بچو له ده به په کار راشي، زما به ثواب وشي. دا طالب دی، دی به په علم حاصل کړي، دی به سبق وایي، قرآن به زده کړي، حدیث به زده کړي. دا یتیمانان دي، ماشومان دي، پلار یې مړ دی، دوی به د کم ځای نه راوړي، دوی باندې خرچه کوم. دا الله له ورکول دی.
خلاصه دا چې زندګۍ دې دنیا او دې ژوند ته نظر ډېر مه کوه آخرت ته نظر وکړه نن زموږ ټوله زندګي همدا ده سار نه تر ماسخوتنه پورې پیسې پسې او دولت پسې یوه کارخانې نه پس بل او بل نه بل ټیک ته منع نه دي 10 کارخانې جوړې که په شریعت کې منع نه دي جایداد هم والا بینک بیلنس هم که بلکل منع نه دي د صحابو ډېر زیات ځمکې وې او جایدادونه وو پیسه ډېره زیاته وه الله به نه یېری آخرت به نه یېری دې دپاره حضرت سلمان فارسي هر څه پرېښودل مور یې پرېښوده او ښځه خو یې نه وه او پلار یې پرېښوده او قوم او کلي او مالداري هر څه یې پرېښوده شام ته لاړ هلته مې تپوس وکړه غټ پادري وي دا فلانکی دی هغه سره شوم د هغه خدمت به مې کو د ما خو هېڅ وکم نو هغه له لاړم ورسره کېناستم خدمت به مې کو ډېر نیک سړی و ښه سړی و هغه نه مې انجیل هم زده کړ هغه نه مې عیسایت هم زده کړ او ډېر خوشحاله شوم شکر دی خدایه ګن نه دې راوویستم د شرک نه او د اور د عبادت نه دې راوویستم الله ځان ته دې ودرولم یو ستا عبادت وکړو غټه خبره ده یو ستا عبادت به رب العالمین کو د بل چا به نه کو خوشحاله زندګي مې وه او د هغه خدمت مې کو خوا ډېر بوډا و مړ کېده ما وی حضرت ستا نه پس چاله لاړ شم هغه یو بل علاقه کې راته یو ګرجا وښوله چې هلته یو پادري دی هغه له ځه چې دی مړ شو هغه له لاړم وی ښه سړی نو هغه به د خلکو نه پیسې راغشتې او په دغه کې به یې د سره او سپین به یې په منګو کې ایښودل او په چاټو کې خراب سړی ما وی خدای اوس څه وکړم خو دا ده چې هغه مړ کېدو والا و بوډا و چې مړ شو نو ما خلکو ته ووې د هغه په ژوند خو مې نه وې مې جنجال جوړېږي او د هغه په مرګ مې هم نه وې خو چې کله پوره ښخ شو مړ شو نو بیا مې خلکو ته ووې چې دا پادري صاحب ښه سړی نو خلکو به تا ته څه پته لګي مې راشئ د خانقاه وګورئ ټوله د منګو او د چاټو نه ډکه ده او د سرو سپینو نه ډکه ده کور یې وګورئ چې خلک رالل ارسې وکتل اوهو دا خو واقعي دا خو ډېر خراب سړی و دې ته خبره ورسېده چې خلکو اوچت که او په سولی یې کړ چې دې سپېره خو موږ نه پیسې غونډولې چې دا خو به په غریبانانو بې کسو دا خو د په ځان ولګولې خو یې خیر چې مړ کېده هغه نه مې تپوس وکړه هغه راته یو بل پادري وښو هغه له لاړم یاره وایي زه په ډېرو پادریانو ګرځېدم اخره کې یو مشر سپین ګیري پادري و د هغه خدمت مې کو ډېر ښه سړی و د الله نزدېکت مې حاصل که د الله تقرب مې حاصل که او ډېر عبادت په مې کو د هغه پادري د لاسه هغه ته مې ویل ستا نه پس به چېرته ځم په بوډاګانو مې سر دی خو چې چا له ځم نو بله ورځ مري خو چې چا له ځم نو بله ورځ مري په بوډاګانو مې سر دی پسې غم واوړېدم یو ښځه وه یو سړي وې ښځه کومه چا ورته وې دلته یو ښځه او ډېره حسنداره ده او بلا جایداد دی او بلا مال دی ورسره او خاوند یې نشته او طلب کوي نو که د خوښ یې هغه چې وکته اندازه یې وکته نو بس تم لیونی سپېلنی شو ورپس بشیر جان پشه بس وی رالی کوې تپوس یې وکړه وی دا ښځه څنګه دا خو خوبصورته ده او دا خو مال هم ډېر دی دا څنګه یوازې بې خاونده پاتې را وی دا یو ځای کې ویدن شوه خو چې نکاح وتړلی شو دا سړی مړ شو بل ځای نکاح وکړه چې بل ځای نکاح وکړه خو چې هغه سره یې نکاح وتړه مړ شو بل ځای نکاح وتړله چې نکاح وتړله نو دې ښځې وي او بل سړي وي چې داسې کار کوو چې نکاح به د واده په شپه تړو چې قصه زر شي دې نه انتظار نه کوو چې د واده شپه شو نکاح وتړله چې شپې کتله بل هم مړ شو اوس ورته څوک غاړه نېږدي چې دا خو د مرګ پانسي ده دا مرداره خو چې څوک ورسره نکاح کوي خیرت ته ځي خو چې څوک نکاح کوي دغه زه بشیر جان ته هم ګوره خیال کوه که نکاح دې وکړه دنیا کې د ژوند نشته ډز جنت ته روانې سمینه صحیح ده که نه دې سړي خو ورپسې لیونی و چې ښکلی هم ده او مالدار هم ده خو چې دی واورېدل بس منګې منګې او پوزې یې راغونډ کوي زما دا ښځه نه راپکار خدای ته وګوره دا مې نه راپکار دا خو دغه مرګ جاله ده خو چې څوک ورسره نکاح کوي خیرت ته منډه ده خو چې څوک نکاح کوي مري چې څوک نکاح کوي دا د خدای قدرت دی دا څه وجه نه سپېرتوب نشته په شریعت کې زړه کې یو کرکه راشي د انسان بهر کیف هغه بوډا ورته وایي چې داسې کار وکړه چې زموږ عیسایت خراب شوی دی اوس عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای زوی وایي ته مهرباني وکړه د آخرې زمانې پیغمبر انتظار کوه مې د آخرې زمانې پیغمبر څه ته وایي وایي دا به د ټولو پیغمبرانو په آخر کې راځي
ددن پس ببل پیغمبر ناراضي رسول الله مبارک فرمای انا آخر الانبیاء در ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر آخر الانبیاء او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما او د نور پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ دی حدیث ته په ټولو کتابونو کې دی خشته بلډینګ دی او خلق دا بلډینګ نه تاویږي او وای ما احسنها وما اجملها څه ډولې دی او څه خشته بلډینګ دی د یوې خښتې ځای پکې خالی دی نیمګړی دی باقي ډېر خشته والا ما احسنها وما اجملها یا لولا موضع هذه اللبنه ارمان چې د یوې خښتې ځای پکې خالی نه وي که نه نو بلډینګ ډېر خشته په د یو نیمګړی دی رسول الله مبارک فرمای انا تلک اللبنه دغه خښتې زیما په پیغمبرانو بلډینګ په ما پوره شو د بلې خښتې ځای نشته چې بل پیغمبر پکې راشي هغه پادري ورته وایي ما به سلمان فارسی زوړ نوم دی یا به چې دا آخر زمانه پیغمبر برازي د ټولو پیغمبرانو مصدق تصدیق بکای د ټولو پیغمبرانو د کتابونو تصدیق بکای د ټولو پیغمبرانو به د قیامت پر سرداری حضور پاک په خپل فرمای انا سید ولد آدم ولا فخر فخر او کبر نکم خود ټول بنی آدم سردار مزه سردار ته خلق راجی کیږي وردی ورمنډه وای مال بټول راځي الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه ټول پیغمبران آدم علیه السلام نواله تر د عیسی علیه السلام پورې یو لک سلیری زره یا بعضې وی دوه لک او سلیری زره دا به ټول د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې دا وی کبر نه کو به فخر نه کو څوک به د الله په دربار کې د سفارش طاقت نه لري یریږي به آدم علیه السلام پسې به خلک لاړ شي نشم کول نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اریا بوئی دا کار نشم کولی اور رسول اللہ مبارک فرمائی مالا با خلق راشی انا لذالک دا کار بس زکو ما دا اللہ دا عرش لاندے با دا دنیا دا یوی ہفتے برابر سجدو لگو التا ہفتے و روزی نشتا دا دنیا دا یوی ہفتے برابر سجدہ بہو لگو او بیا با مات آواز کئی اللہ پاک چے سل تو اشفا تو شفا شابه سوال کوا ته چې سوی تا ته میلاویږي سفارش کوا چې ته څه سفارش کوې نو هغه سفارش قبلیږي او د الله هغه حمدونه به زه ویم چې اوس راته نه دي یاد د الله صفتونه به وکړم انا اول شافع و اول مشفع د ټولو نه مخکې سفارش کوونکې به زم او د ټولو نه مخکې زما سفارش به د الله په دربار کې قبلیږي مسلمانانو شکر الحمدلله چې د دغه عظیم تر پیغمبر الله مونږ امتیان پیدا کړي الحمدلله وی چې دا د آخر زمانه پیغمبر زمانه ده بس اغل ځان رسوا د به سنگ پیجنم وی زرت یو سو نخ خیم یو باغه شغلنه زما علاقه کې پیدا کیږي چې کوم شغلنه یو کانی د کجور وطن ته به هجرت کړي دوی منخ صدقه قبلی پخپل به نخوري هدیه او ډاله به قبلی پخپل به ام خوري د دواړو اولو پامیانس کې یو مهر نبوت دی ما ویخه بس دنه اوتم دی وفات شو ما وی زو ځان لا خپل عبادت په مم کو او سمزدوري می شروع کړه سګړې چیلې می واغشتي ابه می سرولې او داغه په پيو به می گزاره کولا او خپل جون می تیراو او په دې سوچ کوم چې کومه قافله زی تاسو کوم چې چته چا د پیغمبره دعوه کړي دا کنه وې دې کې ما ته خلک وي چې په مکه کې یو سړی د پیغمبره دعوه کړي نو می محمد دی صلی الله علیه وسلم او دا د پیغمبر مبارک نوم په پخوانو کتابونو کې مشتا او نوم احمد دی دا نوم په پخوانو کتابونو کې شته قرآن وای د عیسی علیه السلام متعلق مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد عیسی علیه السلام وای زمانه پس به یو پیغمبر راځي احمد بنو یرا مکه څنګه علاقه ده چې تاسو مې وکړو وی ریګستان شګلنه کرونده واد غیر ذی زرع کرونده پکې نشتا ما وی دا یو نه خو ټیک او دا پیغمبر وی چې دا خیریم زمانه پس بل پیغمبر هم ناراضي دا نه خم ټیک دا اوس په مکه ته معلومات پکو دا د نورو نه یو قافله مکه ته تلا ما به ما مدان سره بونه دی ډیره خدبو بدیدو هغه کې میدان یو ځای روان شوم هغه ظالمانو په ما ظلم او کاګړ چې لم را نه قبضه کړي او زه په یو منډه کې خرڅ کړم وې دا زمون غلام دی اوهو
کما ډېرې چغې والې چې زه غلام نیم، زه اصیل یم، زه غلام نیم، زه د پلار مور سوچه زوی یم، خو تښتېدلی م د رسول الله مبارک د آخرې زمانې د پیغمبر په تکل کې، خو خلکو چېته زما اورېدل، ډېر و زه یوم خرڅې کړم. اوهو ډېر به مې جړل الله ته چې یا الله زه خو د نبي آخر الزمان په تکل کې مس خو غلام شم، خپل اختیار ختم، د غلام خپل اختیار بنو بس، نه په خپله خوښه سبلاستی شي او نه په خپله خوښه ګرځېدی شي. اوس به څه کوم، اوس غلام یم چې په چا خرڅ شم، ټول عمر به د خدمت کوم، خو د آخرې زمانې پیغمبر ته به څنګه رسم زما رونو. لیکن عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم، الله وی ډېر کرته تاسو ته به شی ښه نه ښکاري، خو تاسو له به ښې. مونږ په خپل خیر شر نه پوهېږو او الله زمونږ خیر او شر باندې خبردار دی. سړی ناجوړه شي، اوهو ناجوړه شو، ښه خبره نه ده، ګناه رجېږي صاحب، درجه بلندېږي، تکلیف راغی، مصیبت راغی، مونږ فریادونه کوو، مه کوه فریاد، الله ته رجوع کا. رسول الله مبارک فرمایي چې ړمې غواړي یو ورځ موړ یم او بل دوه ورځې نار یم، چې کله نار شم چې الله ته وجاړم رجوع کما، او چې کله موړ شم چې د الله شکریا ادا کوم. بیماری راشي چې الله ته وجاړم چې یا خدایا ناجوړ یم ستا نه بغیر بل څوک جوړونکی نشته، الله به خوشحاله شي چې ګوره ما رب مني، ما جوړونکی مني، ما ته محتاجه دی، خوشحاله به شي، جوړ به دې کې. مونږ زر فریادونه شروع، ډېر خلک یې مونږ له راشي د دنیا سوال، د دنیا په آخرت سوال کم خلک کوي، دا ډېر کم دا خلک سوال کوي چې تهجد څو رکعاته دي او کله کوم او څو نه کوم، کم خلک ټول په دې سوچ کې پراته دي چې صاحب کارخانه مې ده ونه چلېږي، دا به څه کوم، پټې مې دی او برکت نشته پکې، دا به څه کوم، او تجارت کوم او جی پیسه پکې نشته، برکت نشته، دا به څه کوم. هاي هاي الله ته وجاړه لکه تشونی پاسه وجاړه خدای ته، بچی ناجوړه ده، ښځه ناجوړه ده، نو چې ښځه او بچي ناجوړه دي نو لږ پاسه خدای ته وجاړی که دا مو ځان ته ودرئ خو ته ورته نه ودرېږئ، دا مو الله ځان ته جړئ خو ته ورته نه جاړئ، دا د الله ځان ته محتاجه کوي خو ته نه محتاجه کېږي. ساده الله په چا ظلم نه کوي، ګناه پیدا نه راځي، درجه پیدا له بلندی. بچی دې ناجوړه شو په خدای الله ظلم نه کوي، دا تا ځان ته جړئ چې دا سړی به پاسي د خو سترګو نه اوسه پورې یو ښکمونه بیا ده، دله ما څونه ښکلی شکل ورکړی دی، مال کور بچي مې ورکړی دی، ښځه مې ورکړې ده، دې خواډو جاړي نه ماته، دې خو ځان ډېر لوی لاټي برنس ګڼي، لږ تکلیف راولم چې دې د شپې پاسې او ماته لږ وجاړي، نه ډاکټر له منډه وامه، دمګري له منډه وام، لیکن خدای ته جړه نشته، تکلیف دی لای چې مونږ خدای ته وجاړو. الله اکبر. وی دیر یو په یو خرڅولم، بل په بل خرڅولم، بل په بل خرڅولم، څه د پاسه لس دیارلس څوارلس خلکو په یو بل خرڅ کړم، مدینې ته ورسېدم، هلته یو یهودي واغېسته، د یهودي په باغ کې لګیم، کار کوم، میوو کې کار کوم، دې کې پروپیګنډه شوه چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر هجرت وکړو، مدینې ته راغی، قبات کې دی راغی، د هجرت قصه مې درته یو دوه درې ورځې مخکې کړې. وی زما د مولا د هغه یهودي رورو هغه ووې چې خو ټول خلک قبا کې یو سړی راغلی دی او خلک ته تو راتاو دی او خلک ورسره ډېره زیاته مینه کوي او محبت کوي، او وایي چې زه د آخرې زمانې پیغمبر یم. سلمان فارسي وایي چې د کجورې په سر کوم ځان مې داسې را ټوپ کړې، را منډه مې کړه چې بس ما وې کار وشو، د همغه سړی دی جوړ. مالک ما ته په دې سینه کې یو سوک راکړه چې ستا پیسه کښېنه ده خپل کار کوه، د ماړه له خو راغله چې کم طلب کې هم کېدی شي د هغه دی. مالک نه مې څه وخت پس لږې کجورې وغوښتې، ماله راکړه، ویې واخله. کجورې مې کاسه کې واچولې او رسول الله مبارک له مې یوړ، په قبا کې ناستو، خلک ته ګیر چاپېره دی. چې ور مخامخ شم ما وی صاحب دا کجورې مې راوړې دي صدقه ده. صدقه او هدیه کې فرق دی. صدقه کې دی چې یو سړی د ځان نه کمزوري له ورکوي، غریب له، مسکین له، کونډې له، او تحفه هدیه ډالۍ د ځان نه لوی سړي له ورکوي، مور له، پلار له، استاد له.
صدقه کې اصل مقصد د خدای رضای، دویم نمبر د بنده. هدیه او ډالۍ کې اصل مقصد د بنده خوشاله ولي، دویم نمبر د الله. هلکه صدقه خو پیژنې کنه، سړی خیراتو کې دا صدقه ده. او هدیه یو خاص سړی له خلک وړي، ځان کمزورې ګڼي، لوی ابل وی ګڼي چې ما یوړه مې د الله رسوله دا صدقه ده. وی کې ده کې مې ښوده. وی بچې موږ صدقې نه خورو، پیغمبر صدقه نه خوري. او صحابو ته راشي وخورئ، هغې کجورې خوړل. ما وی که خیري بله نښه هم پکې پیدا شو. ریګستان د شګو وطن کې پیدا دا یو نښه، د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا دویمه نښه، ځان ته د آخرې زمانې پیغمبر وی دا درېیمه نښه. دا راته پادري ویلي. نوم محمد احمد دی، دی بله نښه. صدقه نه خوري قبلی، خو نه خوري دی بله نښه. بلو لاړم د مالک نه مې لږې نورې کجورې وغوښتې، رای کړې. لاړم رسول الله مبارک ته کېناستم. صاحب دا مې دله توفه راوړې ده، ډالۍ مې راوړې ده. وی کې ده په خپله یې مه خوړې، ملګرو مه خوړې. ما وی دا بله نښه. نښې خو ټولې پکې پیدا شوې. اوس مهر نبوت ګوره، مهر نبوت ګورم. شاته تاویدم را تاویدم چې هغه د پیغمبر مهر ووینم. رسول الله مبارک را باندې پوه شو. د کمیس په ځای ځان نه څادر تاو کړی، ردا ورته ویره به وی څادر یې ښکته که، چې ښکته یې که مهر نبوت مې ولیده د دواړو اولو په منځ کې د کمترې د اګې عمره. مهر نبوت د کمترې د اګې عمره، دا د حضور پاک د دواړو اولو په منځ کې، اوږو په منځ کې شاته. سو کوئی پیدایش سره او سو کوئی نه. خیر هغه طالبانو خبرې تاسو ته نه کوم. نبوت چې کله میلاو شو دا پیدا شوی. په دې لیکلي و سر سیوطي لیکلي دي انت المنصور. شاته ورته الله دا مهر لګولو چې کوم ځای ګرځې ګرځه تا سره به الله مدد کوي. دا مهر نبوت. او چې کله رسول الله مبارک د دنیا نه لاړ بیا دا نو. دم سیوطي لیکلي خصائص کبرا کې او بهقي لیکلي په دلایل النبوه کې چې رسول الله مبارک نه څنګه حضرت ابوبکر صدیق راغی او د حضور پاک په دواړو لیچوې لاسونه کېښودل، پې ور پرېوته او ښکلی که. و خلیلا، ای زما دوسته، و صفیه طبت حیا و میتا، په ژوند او په مرګ څه خشته او مزېدار او خوشبویه. نو زر یې مهر نبوت وکت. نو دا یو معجزه وه. حضرت سلمان وایي چې مهر نبوت ته مې کتل، حضور پاک څادر ښکته که، د دواړو اولو منځ کې مهر نبوت مې ولیده، پې ور پرېوتم او ښکل مې که ښکل مې که ښکل مې که او ډېر مې وجړل، سلګۍ مې ووالې، ډېر مې وجړل. زه خو تا تکل کې برباد شوم، زه خو غلام شوم، زه خو مکې له تا پسې روان وم او په زور ظالمانو قبضه کړلم او خرڅوه او بل په بل خرڅوه بل په بل. اوس مدینې ته راغلی، ډېر مېړه خوشحاله شو چې شکر دی خدایه که غلام یم او که ارس یم. خو هغه پیغمبر مې ولیده چې هغه عیسایي بادشاه راته ویل، هغه نښې پکې پیدا شوې، ټولې نښې مې پکې ولیدې. وی نبي علیه السلام وی مخکې راشه، اقبل یا سلمان، به ته مخامخ ودرېدی. چې مخامخ ودرېدم حضور پاک مبارک ته مخامخ، او د مخ مبارک ته مې وکتل او رسول الله مبارک زه جاړم، هغه راته مسکې شو. ما وی خدایه زړه مې بار راووته، ډېر خوشحاله شو. ځان له مې نوم بیا بدل که، سلمان نوم مې کېښود، سلامتیا والا، چې ما له خدای سلامتیا راکړه د کفر او د شرک او د غلط دین نه. رسول الله مبارک را سره لالا غنوم کې یو ټکې زیات که، سلمان الخیر یې راته وویل، سلامتیا والا خو د خیر سلامتیا والا، د شر نه سلمان الخیر، دا نوم یې راته برابر کړ. ما وی د الله رسوله زه خو د یهودي غلام یم. وی ورشه ورسره کتابت وکړه، ځان یې مکاتب کا. مکاتب دا چې دا به غلام مالک ته وی چې ما ذات که دونه پیسې به درکړم.
نیټه راکړه یو کال شپږ میاشتې پیسې را باندې کېده زه به ځان له مزدوري کوم تا له پیسې پیدا کړم زه به آزاد شم خو هغه له مې ډېر کار کو خدمت مې کو هوښیار وم هغه چاته زه آزادولم هغه داسې شرطونه ما ته ولګول چې هغه د پوره کېدو نو یو یې ما ته وی چې ته به ما له یو باغ ښکاري د کجورو چې کله میوه ورکړي آزادوم به دې مخکې نه نو کجوره خو ډېره موده پس میوه ورکړه او دویم ما ته وی چې 40 اوقیې دا به مال سره زر راکې دې نه خو بلا شی جوړېږي یو اوقیه خو 40 درهم ډېر شی دی چې رالم حضور پاک له ما ورته ویل الله رسوله کار نه کېږي هغه په ما ډېر سخت شرطونه ولګول دونه سره زر به د کمې او کجورې به کله میوه کوي وی ورشه سلمانه ومنه ورسره مې الله رسوله څنګه وی ته د ما ومنه ورشه ومنه ورسره شرطونه مې ومنل وی ځای ته معلوم کا څونه کجورې در باندې ولګولې 300 بوټي 300 بوټي براله کوي او د کجورو بوټو هغه بوزغلې به هم ته پیدا کوې واه واه ما سره څه بوزغلې پیدا کړ وی رسول الله مبارک صحابه ته چې سلمان له بوزغلې را پیدا کړ چا 3 بوټي او چا 4 او چا 10 او چا 15 او چا 300 بوټي بوزغلې برابر شو او زه موتا مالک ته مې زه خایا زه راته خو او په خپل رسول الله مبارک راغی او هغه بوټي را لنال کړل د کجورو بوټي نال کړل او د خدای شان ته ګوره کال پس ټولو بوټو میوه ونیوله بغیر د دعاونه دا د حضور پاک معجزه دعا ونه نیوله او نورو ټولو نیوله وی دا دوه بوټ ولې میوه ونه نیوله صحابه ته حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله رسول دا ما کړلی دا پکې ما کړلی نو رسول الله مبارک هغه اوستل چې عمر کړلی او خپل پکې نور او کړل هغه نور بوټو سره یو شان میوه وکړه د چرګې د اګیو عمر سره رسول الله مبارک ته چاروړ ډېر شي د چرګې اګیو سره خودرانی نبی علیہ السلام سلمان را غوښته دا واخله مالک ته یو تله وربکې څوک پیغمبر د یو غلام په سر کې د چرګې د اګیو عمر سره زر ورکړي مسلمان ډېر قیمتي دی قسم په خدای د الله په نس مسلمان ډېر قیمتي دی مونږ ته مسلمان گازر هم نه ښکاري په 200 روپۍ خلک مړې کوي په 1000 روپۍ نن خلک مړې کوي مسلمان وجني په 15000 روپۍ خلک لوی مولا وجني مسلمان دونه قیمتي دی چې رسول الله مبارک د چرګې دا ګیوم رسره زر ورکوي خو مسلمان پیدا دی د مسلمان قدر هغه چا سره دی چې د چا په زړه کې د اسلام قدر دی او د اسلام قدر د هغه چا په زړه کې چې چا په زړه کې د خدای او د رسول قدر درندگان شو خلک په خدای هیڅ هم نشته په یو پوله باندې 15 شپږ مړي کېږي او دې ته خلک نه ګوري چې دا د مسلمان وینه خو ډېره دومره قیمتي ده چې توبه وباسي د دې خو بخښنه نشته دا خو به الله پوهېږي در سره د قیامت پر ورځ هغې ولا هغه هګۍ د سرو زرو یوړه او یې تلل همداغه چې څومره کېدل اقم راوختل حضرت سلمان فارسي آزاد شو بیا به رسول الله مبارک لراته غزوه بدر کې شرکت نه دی کړی ځکه لا غلام غزوه احد کې هم شرکت نه دی کړی ځکه چې غلام او غزوه خندق چې دی نو په هغې کې شرکت وکړو بلکې غزوه خندق کې د خندق د کنیستو چل دوخو د مکې کافران داسې په مدینه باندې راخوشي شو لکه مولخان چې یو ځای ته راخوشي کېږي نو رسول الله مبارک صحابو سره مشوره وکړه چې څه به کوو دا خو ډېر شی دي نو سلمان فارسي ورته چل وښو وایي زمونږ په فارس کې چې دشمن ډېر نو موږ یو خندق کنه نو یو ځای انتخاب یې کړو یو خوا غر او بل خوا میدان و هغه میدان طرف ته خندق وکنو نو صحابه د خندق او د میدان په منځ کې د غر په منځ کې شو دشمن راغی او پورې غاړه دیرو مسلمانان دې په خندق نه شو راوړېدل بیا اخره کې خدای زول او طوفان او سیلۍ راوسته هغه دشمن ټول تتر بتر که مسلمانان خدای محفوظ کړل دا چل دخول نو انصار وی مهاجر وی سلمان زمونږ دی هجرت یې کړی دی مهاجر دی انصار وی نه زمونږ دی مدینه کې و آزاد شوی دی مهاجر وی زمونږ او انصار وی زمونږ دی آها رسول الله مبارک فرمای چې سلمان زما دی دا زما دی دا د الله دی
او یو ځای کې پیغمبر مبارک لګوندې شکوه وکړه زورنه ورکوله مخامخ خلق لا ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وکتاسو دین ته شاکلو زما تابعداري مو او نکړه تاسو به خدای ختم کی تاسو په ځای به نور خلق الله پیدا کی استاسو پشان بنی ګوري نو صحابه حضور پاک ته عرض کوي الله رسوله کوم خدای ختم کړو هلاک کړو او زمون په ځای بل قوم راضي او زمون نه غوري ابسو کی نو حضور پاک د حضرت سلمان په شالاس کې خود وی دی او د قوم بای او بیا فرمایل ک دین د سوریا ستوري ته ورسیږي نو دا سلمان او د قوم به د اقذ نه راکوس کې خلکو ته به ورسي د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا مدائن گورنر شو دے ویلے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا مدائن گورنر دا حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ کے دا مدائن گورنر دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سره ولا رور ولی جوړ کړي و نه یو ځل حضرت ابو الدرداء راغی نو د جړل اوهو جړل گورنر دی جاړي وی ولی جاڑے پا بیمارے جاڑی وی نا تکلیف دی در تا جاڑی وی نا پا مرگ جاڑی وی نا اور تا ولی جاڑے اس ولک ساتھ پس دے خپلو مرگرو سر صحابو سر ملاقات کی گئی او رسول اللہ مبارک سر ملاقات کی گئی نو تا جاڑی وی نا پا دے نا جاڑا جاڑم پا دے چھ ما تا رسول اللہ مبارک کیو نصیحت کرو پا غی میں عمل نہ دے کر ما تا ویلیو چھ سلمانہ دا دنیا نزان ساتا جمع کما دنیا او اخیرت تا توجہ ورکا ما ډیره دنیا جمع کړی دا اوس پاغي خپه نو چې کور ته وردن نشو چې ستا دنیا سره چې جمع کړی دا نو کټ پروتو بستر پرتا وا یو سرمن پرتا وا یو بالغ پروتو پکې د کجورو پاڼې وې د مالوچو پځه یو چاټه پرتا وا یو منګي پروتو یو کاسا پرتا وا چې د منګي نه به په اوبر غشتلې وی هغه مال کم نه چې تا جمع کړی دی او ته خپه وی دا دې کنه واه نو سلمان منګي بني چاټه بني کټ بني بستر بني د سرمنه تولای دا بالغ د سرمنه او د کجورو پانی دی پکې او پاغي حضرت سلمان او گورنر دی گورنر پاغي سلمان فارسی جاړي وی ما ته پیغمبر وی مال مجمع کو دونه مال میں جمع کړ حضرت علی سے بتوي کور دل جوړم وی خو د ما په خوخه به جوړه گورنر صاحب ته ګورخه کور دل جوړم خو د ما په خوخه به جوړه وی بالکل ته چې څنګه وی خماله بدا سے کوټه جوړه چې د ما سر چت سره لګي او دیوالونه به یو بل نه دومره لري جوړه چې یو ته سر لګي بل ته خپې لګي او بل بیوال به د بل نه دومره لري جوړه چې د لاسونه خوروم چې وطن چې وتا چې نیغيږي پکې نه په قبر دله جوړ کم څه دا خو کور نه دی دا خو کوټه نه داسې چې دی لکه دا خو قبر دی وی زه غواړم چې داسې کوټه جوړه کم شي د قبر یاد په تازه کم دا صحابه ذکر رسول الله مبارک فرمایي که قرآن زکوي نو د سلورو بل ځای کې د شپږو صحابو نو مغشتري او پکې حضرت سلمان فارسی دی خیر د صحابو جون تاسو ته معلوم شي چې دا صحابه کرام زندگی و د رسول الله مبارک سره مینه تاسو ته معلومه شي چې څومره مینه لیکن د دین د پاره داغه چې کم مشقت او مهنت تیر کام درته معلومه شو او بنیادی سے سو هغه دا چې د رسول الله مبارک په پخوانو کتابونو کې کم صفاتو هغه صفات اولیدل الله ایمان ور نصیب کړ نو په پخوانو کتابونو کې زمونږ د خپل مبارک پیغمبر په صفاتو کې یو صفت دا نو محمد او احمد او په شګله نظمکا مکه کې به پیدا کېږي او د کجور وطن مدینه ته به هجرت کوي او دې به دعوت اخر زمانه د پیغمبري کوي چې زمانه پس به بل پیغمبر ناراضي صدقه به قبلې خو خوري به خپل نه بل به ورکي او هدیه او ډاله به خپل خوري او د دواړو اولو په میاس کې به مهر نبوت او داسې نور صفات هم دي بل جو مدرته وي ان شاء الله زمارونه یو کار وکوي ابدای که خیر ان شاء الله چې د میاش پورې تخصیص نه لري خو هر وخت بوای خو لګ مهرباني کوي درود شریف لګوای په حضور پاک ها درود شریف کې تاسو هم فائدہ ده
الله به د دنیا برکت هم درکړي، الله به د آخرت برکت هم درکړي، او الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچا او صحیح امتیان جوړ کړي.